وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ما قبل آیت کریمه کې شکوه بیان شوا او د دې سره سره هغه دلیل عقلی په نفي شرک په تصرف باندې او د مشرکین او د عقیدې رد وشو په دریو طریقو سره. وس د دې آیت کریمه نه د شرک تاریخ بیانوي چې د شرک ابتدا دا د کله نشوي ده. نو مفسرین حضرات فرمایي د آدم علیه السلام د زمانې نه راواخلا او د نوح علیه السلام د زمانې پورې چې څومره خلق تیر شوي دي نو دا د دین په اعتبار سره یو، لیکن د شرک د ابتدا دا د نوح علیه السلام د قوم نشوي ده او هغه داسي چې د دې هغه پس منظر الله جل جلاله په سوره نوح کې هم بیان کړی دی، لکه په دې الفاظ سره وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. د شرک د ابتدا داسې وشوه چې د نوح علیه السلام په قوم کې یو 15 بزرګانو چې د هغوی د نومونه ما ستاسو مخکې ذکر کړه. د یو نوم ودو، د یو نوم سواع، د یو نوم یغوث، د بل نوم یعوق او د بل نوم نصر. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې ود د حضرت ادریس علیه السلام لقب او باقی دا کم نو سلور نمونه چی دی دا د دې سلور نیکان زامنو. او د بخاری شریف په کتاب التفسیر کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دے چې اسماء رجال الصالحین ویدا د نیکانو خلق نمونه دی. نو دا 15 بزرگانو د نوح علیه السلام د قوم نیکان بندگانو دیو به د خلق روحانی او اخلاقی تربیت به کولو. نو جس زمانه تیر شوا دا بزرگان وفات شو نو لکه سرنګ چې انسان دنیاوی خوراک کوي او غذا ته ملاوي کې نو دغه شان دا روحانی خوراک چې نه ویني بیا هم د انسان زندگی نه تیریږي. نو چې کله دا بزرگان وفات شو نو د دیو دا جدائی دی خلکو ته ډیره ګرانه پریوتا خفه شو. نو په دې کې ابلیس لعین د بزرگتوب یو شکل او لباس کې راغی. دا خلق سرونه کتکړي وناسو تپوسی ته وکړو وی تاسو ولی پریشان یې؟ نو هغه ته ویل وې زمونږه چې کوم بزرګان هغه زمونږ نه لاړو زمونږ رهنمایي وکولا. نو دی ابلیس ته ویل ودا خو دومره غټه خبره نه ده وې د دې مجسمي جوړې کوي تصویرانه جوړ کوي او په خپل کورونو کې او عبادت خانو کې ځان ته کېدی. نو چې کله تاسو لري تصویرونو ته ګورئ نو دا داسې شوا چې لکه دا تاسو سره موجود دي. نو چې څه زمانه تیریدا دیو خو په خپل ذهن کې ټیکو دغه مجسمو ته به سجده نه کوله، لیکن چې څه زمانه تیر شو د دې خلکو دا نسل ختم شو د دیو بچی بیا رااله نو دغه خلق دی بیا شرک شروع کو چې بس زمونږ خدایان دي نو هم دا دی بل څوک نه. نو د شرک هغه ابتدا په دې آیت کریمه کې بیان شوی ده. نو الله جل جلاله فرمایي وما كان الناس الا امه واحده نو خلق الا امه واحده الا متفقه على التوحيد
من زمن آدم الى زمن نوح او نو خلق مگر متفق په توحید باندې د آدم علیه السلام د زمانه نه واخلو د نوح علیه السلام د زمانه پوری فاختلفوا نو دوی اختلاف وکړو اختلاف یو کړو نو بیا څه چل وشو نو ګور ایدل تپدی عبارت کې احتباق شوه دی د مختصر المعانی په اصطلاح کې دیتا صنعت احتباق ویل کیږي هغه داسې چې فختلفون پس به مونږه عبارت مقدر راو باسو او په دې باندې قرینه د سوره بقره آیت نمبر 213 ده التف فختلفو نشتره نو التف منغ فختلفو مقدر راو باسو او دلته فختلفو شته لیکن دا عبارت نشتره فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین نو دلته منغ د فختلفون پس دا عبارت محذوف راو باسو فاختلفوا دوی اختلاف وکړو نو چې اختلاف وکړو نو بیا څه چل وشو فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین عبارت مقدر راو باسی قرینه په د سوره بقره آیت نمبر 213 ده یاد وساته په قران مجید کې چې داس زین ارکل هم راضی نو ول تبدری خبره یو دا چې د اختلاف چا وکړو او بل دا چې اختلاف کله وکړو او بل دا خبره چې د سوجنه اختلاف وکړو نو د دې بد دا جواب همیشه چې فختلفوا اختلاف وکړو نو چا وکړو اختلاف علماء سو وکړو ضدیان وکړو متعصبین وکړو او کله وکړو اختلاف د علم نفس وکړو او دا اختلاف د صد وجنه وکړو د زید او د تعصب په بنا باندې وکړو نو الله تعالی پیغمبران را ویګلا داسې پیغمبران چې دی با مؤمنانو تزیر ورکولو او کفار به رولا ولولا کلمه سبقت من ربک دا وس د یو سوال جواب دی دی خلقو به سوال کولو وی منگ باندې عذاب ولی نرازی منگ شرک کو کفر کو لیکن بیا هم بچیو عذاب را باندې نرازی نو الله جل جلاله وی جواب ورکوي چې دا عذاب پتا سبان دې ځکه نظر ناراضي چې الله جل جلاله پتا سلا مهلت دل درکوي ولولا کلمه سبقت من ربک او کچرته نوې کلمتونه کچرته نوې تیر شوی کلمه د عذاب ولولا کلمه سبقت کچرته نوې تیر شوی کلمه د عذاب من ربک د طرفه دربستانه لقضی بینهم البته فیصله وکړه شوی و بینهم په منځ د دوی کې فيما فاغس کې فيه یختلفون چې په هغه کې دی اختلاف کولو ويقولون لولا انزل عليه آیه من ربه نو ما قبل کې شرک تاریخ بیان شو وس په دې آیت کریمه کې او شکوه بیانېږي چې دی خلکو د پیغمبرانو نه سوال کولو وی کته صحیح حق او سچ پیغمبري نو چې منګ ستانه کوم معجزه غواړو هغه ته ول نه راولي منګ باندې هغه معجزي باندې راتل وکړو منګ باندې تا پیغمبر وګڼو نو الله جل جلاله د دې جواب ورکوي چې اے زما پیغمبره ته دې خلق ته وایا چې زما کار دا صرف دعوت دی او دا معجزي د غیب دا خبري چې پاغي کې معجزي هم داخلي دي د الله تعالی کار دی زما کار نه دی زه خو الله تعالی پیغمبر را لګلای ما نو دا یو شکوه ده ويقولون لولا انزل عليه
او وای دا مشرکان لولا انزل علیه ولی نازل نکړه شو علیه په دې پیغمبر باندې آیتنا نو صفت محذوب دی آیت مطلوبتنا یو مطلوب معجزه من ربه د طرفه د رب د دینا نو فقلت وای پیغمبر انما الغیب بشک غیب لله دا د الله تعالی د پاره ثابت دی عبارت محذوب راو باسي اي ومنه الآيات او دا معجزات هم د غیب خبرونه دي نو دا هم د الله تعالی د پاره ثابت دي د پیغمبر کار نه دی د پیغمبر کار صرف دعوت را رسولي او کما معجزه چې الله تعالی ورکړي د نوغه ته تر رسول لیکن مطلوب معجزه ده د پیغمبر کار نه دی دا د غیب خبر دي دا د الله تعالی سره ثابت دي د الله تعالی کار دی نو فانتظروا تاسو انتظار وکئ نو د سشي مفعول به محذوب دی فانتظروا قضاء الله بیننا تاسو انتظار وکئ د الله تعالی د فیصله زمون پمینس کی انی معکم بشک تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یما نو پته به ولګي چې څوک په حق باندې لري نو د دې دو آیتونو نو وسه یو څو مسلې معلومې شوي مسائل مستنبطه اولنۍ مسله دا معلومه شوه چې دین او توحید دا حق دی شرک دا بدعت دا انحراف دی دویمه مسله دا معلومه شوه چې ټول مسلمانان فطری طور باندې موحدین پیدا کړی شوي دي او دریمه مسله دا معلومه شوه چې اختلاف همیشه د ضد او د تعصب په بنیاد باندې کیږي او څلورمه مسله دا معلومه شوه چې د الله تعالی د طرف نه په عذاب کې تاخير دا مهلت دی غفلت نه دی او پنځمه مسله دا معلومه شوه چې د اختلافات حل دا د وحی سره ممکن دی د مناظری او د خواهشات سره نه او شپږمه مسله دا معلومه شوه چې د حق او د باطل فیصله دا فورا ضروری وي فورا ضروری ده او ومه نمبر مسله دا معلومه شوه چې علم غیب دا صرف د الله تعالی سره خاص دی د بل چا سره نه او اتمه مسله دا معلومه شوه چې د پیغمبر کار صرف پیغام رسولی معجزات ورکول دا د الله تعالی په اختیار کې دي او نهمه مسله دا معلومه شوه چې صبر او انتظار دا یو داعی اسلحه ده او لسمه مسله دا معلومه شوه چې د معجزات انکار دا کفر دی لیکن په مطالبه باندې نه کېدل د نبوت نفي نه کوي دا مسائل د دین معلوم شو